السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ډاکټر عدنان احمد د رباط نه. دا غوا چې تاسو وینئ په دې سکرین باندې دا د ساهیوالۍ نسل غوا. دا هیفر چې کله تاسو وساتئ دا د غوښې دپاره او دغه شانتې د شودو لپاره دا یو بهترین انتخاب دی. خو دې څه فایدې دي څه نقصانات دي په دې باندې مختصر زه تاسو ته نن خبره کوم. اولۍ خبره دا چې په KPK کې دا لوکل بریډ نه دی، دا د پنجاب بریډ دی او پنجابیان چې دی نو هغو غواګانو ته ونګې منګې برابر اچولی شي او خپې ورله تړلی شي. زموږ پښتانه چې دی نو دا په د خپو تړلو په دې چلونو باندې نه پوهېږي. اولۍ خبره دا چې څوک دا ساتي نو هغو ته دا پته وي چې غوا به څنګه تړې څنګه به سنبالې، ځکه دا غواګانې وهل ډېر کوي، اکثر وهل کوي زموږ په KPK کې. خبره دا ده چې دا غواګانې تاسو څنګه پېژنئ نو د غري نه پېژنئ، دغه شانتې د کلر نه پېژنئ، د غټ سر نه پېژنئ، دغه شانتې د دې دا نور علامات تاسو ته ښکاري ظاهري. دا غواګانې چې کله لنګې شي نو دا تقریبا د 8 نه واخله 12 کیلو پورې شوده کوي او ښه برابر ټینګ شوده یي چې یو کپ دغه ته ور واچوې چې ته ور واچوې نو شي لکه د نورو غواګانو شوده چې ته 5 کپه ور اچېلې. خو خبره په دې کې دا ده چې دې غواګانو ساتل لږ ګران وي. لږ ګران څنګه وي چې دې غواګانو ساتل چې کوم وي نو دا اوله کې دا چې کله په هیټ کې راځي وار راوړي نو دا تقریبا ټایم ډېر اخلي د نورو د فریزین او د جرسي په لحاظ سره. چې فریزین غواګانې هغه ټایم لږ اخلي، دغه شان جرسي غواګانې هغه ټایم لږ اخلي او زر مال کېږي. او دا غواګانې چې کوم دا مال کېږي ډېر لیټ و. زموږ مسافر وروڼه اکثر د سعودي نه دا غواګانې واخلي انلاین یې واخلي ښایسته ورته ښکاره شي چې دا خو ډېره ښایسته غوا ده دا او چې بیا کور ته یې راولي نو هغه کې بیا مسلې 20 مسلې څنګه وي چې د دې ساتل ګرانې دي ورته ساتل یې نه شي کور. یو خو دا وهل کوي لتې وهي، بل دا خبره چې دا بیا زر مال کېږي هم نه او بیا ډاکټرانو پسې ګرځي یا پکې اکثر زخمونه سات شي. یا بل خبره پکې دا چې دا کله لنګه شي نو بیا زاړه لوښ نه کوي. زاړه لوښ هم دې ته وایو چې اخر کې چې کله غوا لنګه شي نو دا ډېر ټایم تله شوده درکړي. دا سایوالۍ غواګانې چې دي نو دا ډېر ټایم شوده نه ورکوي. دا چې دی نو یو 6 میاشتې تله شوده درکړي یا 5 میاشتې تله شوده درکړي. د هغې نه بعد چې کوم دی دا بیا وچېږي، وچېدو طرف ته ځي، خصوصا چې دا بیا دوباره پرګننټ شي بیا خو ډېر زر وچېږي. او کومه فریزین او جرسي غواګانې چې نو هغه زاړه لوښ کوي، هغه چې په سبا لمن دي غوا لنګېږي نو په نن لم تله شوده درکوي، اگر چې دا غلط پریکټس دی. ځکه غوا کم از کم یو 40 ورځې دا پرېښودل پکار دي چې دا غوا چې ده دا دوباره تیاره شي او دوباره تله شوده درکړي. نو د لنګانه نه مخکې کم از کم 40 ورځې د غوا پرېښودل د دې فایدې ډېرې زیاتې وي. نو په دې غوا کې شوده د فریزین او د جرسي په لحاظ سره ډېر زیات کم وي. لکه فریزین غواګانې ته له 20 نه 25 کیلو پورې 30 کیلو پورې هم شوده درکولی شي. او دا غواګانې ته چې ډېر هم زیات کړي نو دا 12 کیلو 13 کیلو پورې ته تله شوده درکوي. دې نه سوا دا شوده اکثر نه ورکوي. نو مسافر وروڼه چې کله مو غواګانې اخلئ نو دې ته لږ ګورئ چې دا کم نسل دی، دا خیال ورته کوئ. د دې غواګانو د نورو فایدو نقصاناتو متعلق کوم خبره وکړو نو دا بیماریانو ته ډېر زیات هارډ وي، مطلب بیماریانې دا برداشت کوي په نسبت د فریزین او د جرسي غواګانو. دا شانتې دا غواګانې چې کومه دي دا غوښه هم ډېره ښه کوي، ډېر زر تر زره د چې دا وزن کوي، غوښه ښه کوي که دې صحیح خیال وساتئ نو الله. خو په دې نسبت باندې که دا غواګانې د دې په لحاظ د دې په ځای باندې څوک جرسي او فریزین غواګانې وساتي نو هغه هم ښه غوښه او ښه فایده کوي. خو خبره پکې دا ده چې دا بلوغت ته ډېر لیټ رسي، تقریبا 3 کاله پورې تقریبا رسي او هغه چې دی نو هغه زر بالغېږي، هغه زر موږ له پیداوار راکوي. نو که دې ساهیوال غواګانو که دې بچي وساتلی شي نران نو هغه د غوښې دپاره ډېر بهترین دي. او که دغه شانتې د دې شوده څوک د غوړو ایستلو لپاره یا د نورو فایدو حاصلولو لپاره څوک استعمالوي دا هم ډېر بهترین دي. خو خبره پکې دا ده چې دې غوا ساتل لري هغه سړی ساتي کومه سړی چې غوا صحیح ساتلی شي، کومه سړی چې ونګه باندې پوهېږي چې غوا ته به ونګه څنګه اچوي، غوا ته به مسلې غوا چې کنټرول کوي به څنګه، تیر سری به ورته څنګه اچوي، نو هغه کس له پکار دي دا ساز کې. دا یو ځای ته زه راغلی وم هلته چې دی نو دا وړوکې سخی ده
خو دیونه نه کنټرول کېږي، ډېر زیات وهل کې ډېر زیات بدهلی راغستی دی. نو په دې وجه ما تاسو ته دا یو آګاهي ویډیو سازه کړه چې تاسو ساحې والۍ څخه اخلئ، دا څخه یې دوی تقریبا په 130 اخیسته، 130,000. نو 130,000 په دې باندې چې دا تاسو یو جرسي یا چېرته فریزن څخه یې اخیستې وې، یا به د اوسه پورې مالشه هم وې، د اوسه پورې به هایټ هم کړی وې او لکه ښه فایده به یې تاسو ته درکړې وې. نو تاسو چې کله هم د غوا سلیکشن کوئ، د څخۍ سلیکشن کوئ، نو لږ ورته سوچ کوئ، فکر کوئ چې زما مقصد سره په دې اخیستو کې، په دې ساتلو کې. او اکثر چې دی نو زنانه پکې بحث وکړو چې ما له لجامه وال د مخ یې رلولی دی. نو دا شکر دی چې هغه خو بدشو ده، خو داسې ده چې دا غواګانې اکثر په ساتلو کې لږ ډوسایل نه وي. نو ټول ملګري دې ته توجه وکړئ چې څوک هم د مخکې نه غواګانې ساتي او صحیح دا ساتلی شي، نو بیا هغه دا اخلئ. چې څوک دا نشي ساتلی د هغې په ځای دا بیا فارمۍ اخلئ. فارمۍ مطلب فریزن او جرسي، نو هغه لږ ډېرې ډوسایلې او هغه په ساتلو کې هم اسانې. نو دا یو آګاهي پیغام و تاسو له مې درکړو. امید لرم ستاسو به خوښ شوی. په خپل دواګانو کې مونږ یاد ساتئ. الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.